بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قیل دیوی کسوک پا اعتراض کی اوئی الجوهر الفرد متحيز ولا بعد فيه وإلا لكان متجزينا. وی جوهر الفرد چه ده دا متحیز ده او بعد پکی نشتا ده و الا او کچیرت بعد پکی راشین و لکان متجزینا نو دا بس شیشی متجزی شی سشی بشی طالبا. دا مسئلہ ځان سره یاد کی دا اعتراض په دغه مقام کی هغه خلق کوي چې څوک د مکان او د حیز په درمیان کې سره فرق نه کوي او وی چې حیز او مکان دوانه سره څه شی دي یو شی دي. نو چې څوک د حیز او د مکان په منځ کې فرق نه کوي نو وی دغه اعتراض کوي. خو حقیقت داسې نه ده، خبره ورستو مونږ کوو. حقیقت دا دی چې د حیز او د مکان په درمیان کې سره فرق دی. حیز ځان ته شی دی او مکان ځان ته شی دی. نو گویا کې اعتراض د معترض به بناشي پرایه د هغه چا چې څوک د حیز او د مکان په منځ کې فرق نه کوي. صحیح شو؟ او جواب چې مجیب ورکړی نو جواب د مجیب به بناشي پرایه د هغه چا باندې چې څوک د مکان او د حیز په درمیان کې فرق کوي. چې څوک فرق نه کوي نو د هغې باندې اعتراض بنا دی او جواب بنا دی پرایه د هغه چا چې څوک څه شی دي قایلین دي. اوس خبرې ته راشئ. اعتراض دلته دا واردېږي، معترض وایي چې دا جوهر الفرد چې دی یعنی جزء لا یتجزا دا متحیز دی. جوهر الفرد څه شی دی؟ جزء لا یتجزا دا متحیز دی. متحیز څه معنا یعنی په حیز کې دی. الکه علامه د تحیز د جزء لا یتجزا څه شی ده؟ وی هغه دا ده چې دې ته اشارت حسی کیږي. جزء لا یتجزا ته څه شی کیږي؟ خلک ورته اشارت حسی کوي. نو کوم شي ته چې کوم شی چې اوس په حیز کې وي هغه ته اشارت حسی کیږي. نو د جسم نه چې ته یو وړوکی جز راواخلې او ځان ته یې کېدې نو دا په حیز کې دی. ولې په حیز کې دی؟ ځکه ده ته اشارت حسی کیږي. او اشارت حسی چې ده دا علامه د تحیز ده. کوم شي ته چې اشارت حسی کیږي هغه علامه د چا ده؟ نو معلومه شوه دا چې جوهر الفرد چې ده دا متحیز دی. جوهر الفرد څه شی دی؟ متحیز دی. دا په حیز کې دی. نو چې متحیز دی او بعد پکې نشته دی. څه شی پکې نشته؟ مخکې چې کوم د بعد خبره موږ وکړه بعد پکې نشته. ولې؟ وی وجه دادا ځکه کدی کې بعد راشي نو دی به متجزی شي. دی جوهر الفرد کې که بعد راغی نو دی متجزی ګرځېږي. تقسیم به قبول کی کنه. او چې دی جوهر الفرد کې تجزی راغله او تقسیم قبول کا نو خلاف المفروض راغی. ولې؟ ځکه موږ دته ویلي و جزء لا یتجزا او اوس ته نه جوړ شو څه شی او دا د چا د وجه نه دا تا په حیز کې راواخسته. نو اوس متجزی شه او جوهر فرد چې دی دا څه شی دی طالبه؟ متجزی نه دی کنه. تجزیه خو نه قبلی، تقسیم خو نه قبلی، تا ورته جزء لا یتجزا ویلی دی. نو دا جوهر فرد متحیز نه دی. نو دلته به مکان هم وي او د کې خو دغه د څه شی نشته دی طالبه بعد. ولې که بعد پکې راشي نو څه لازمیږي؟ لانجه راغله، نقصان راغی. نو تاسو ګورئ یو ځل د اعتراض ته. فإن قیل که په اعتراض کې وویلی شي، اعتراض کې وویلی شي چې الجوهر الفرد متحیز، جوهر الفرد متحیز ده ولا بعد فيه او پدې کې بعد نشته ده.
تا پاس ویلی چې کوم شی متحیز وي نو هغه کې به بعد وي. او زه به درته وښیم چې جوهر الفرد ګوره متحیز دی. ولې؟ اشارت حسي ورته کېږي. څه شی ورته کېږي؟ او د دې نه بعد پکې نشته. ولې؟ که بعد پکې راشي په دې جوهر الفرد کې وإلا لکان متجزینا، که بعد راشي پکې طول عرض عمق وغیره نو دا به متجزي شي. او کېدل د جوهر الفرد متجزي دا باطل. ولې؟ ځکه دا موږ فرض کړی و لا یتجزا. څه شی مو فرض کړی و؟ قلنا سره دې راغې جواب کې ویل که دا خبر چا کړې ده چې مکان او حیز کې مساوات دی. دا خبره دې غلطه ده. چې کوم شی متحیز وي نو هغه به څه شی وي؟ پاس دی ویلي چې کوم شی متمکن فی مکانین وي نو هغې کې به بعد وي. اعتراض دې په دې بنا که چې کوم شی متحیز فی حیزین وي نو هغې کې به څه شی وي؟ بعد وي. دا په هغه صورت کې دا خبر کېږي چې د حیز او د مکان په درمیان کې سره مساوات وي. او د حیز او د مکان په درمیان کې سره مساوات ولې نشته؟ بلکې د دې په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی. متمکن فی المکان خاص مطلق دی او حیز څه شی دی؟ نو هر متمکن فی المکان دا په حیز کې دی خو عکس نشته دی. کم شی چې په یو مکان کې نو به خامخا په حیز کې وي. خو داسې نه ده چې یو شی دی په حیز کې وي نو هغه دی په مکان کې وي. نو متمکن فی المکان اخص مطلق، هر متمکن فی المکان دا په حیز کې دی. و هر متحیز فی حیزن دا به په چا کې نه وي؟ مکان کې نه وي. مکان کې به نه وي. یا داسې نه ده، یعنی کله به وي یو شی به متحیز فی حیزن وي او په مکان کې به وي. یو شی به متحیز فی حیزن وي او مکان کې به نه وي. یا مکان کې یو شی وي متحیز فی حیزن، لکه مثلا همدغه یو شی دی طالبه، دا په مکان کې هم دی او دا په حیز کې هم دی. ماده د اجتماع و یو شی به متحیز فی حیزن به وي او په مکان کې به نه وي، لکه جوهر الفرد راوتله. وشوه نو ستا اعتراض به هغه صورت کې درست وای چې په مابین د چا کې د مکان او د حیز کې نسبت د مساوات وای. نو بیا دې دا ویلي چې کم شی په مکان کې وي نو هغه لره بعد او کم شی متحیز وي هغه لره به ابعاد وي. نو د ابعاد تحیز والا شي لره ولې ثابت دی؟ ځکه ثابت دی چې ستا په نظم مکان او حیز دواړه سره څه دي؟ یو دی او یو خو نه دي، بلکې دا سره څه شی دي؟ جدا جدا شیان دي. په دې ځای باندې انشاءالله تاسو پوه شولئ. جواب ته تاسو ګورئ. اوس دی وی قلنا جواب کې مونږ وایو المتمکن اخص من المتحیز. متمکن دا اخص دی د چانه؟ نو هر متمکن متحیز دی. لأن الحیز یس چاته وی فراغ متوهمه الذي هغه چې مشغول کړی وي د لاره شیئونه داسې یو شی ممتد عامه ده، ممتد وي لکه جسم او غیر ممتد وي لکه جزء لا يتجزا. صحیح شوه؟ مما ذکر دلیل علی عدم التمکن فی الامکان. اوس معترض دلته اعتراض کې مناسب نو تا خو بیا نه پې د چا وکړله؟ د حیز دی وکړله او که نه پې د مکان دی وکړله. دعوه خدا ده چې الله تعالی نه متمکن فی مکانین دی او نه متحیز فی حیزین دی. نو پاس چې کوم دلیل تا ذکر کړ نو تا ویل دا نه پې د چا ده؟ د عدم تمکن دپاره ده. نو په هغه صورت کې که متحیز او متمکن سره یو وی، یعنې حیز او مکان سره یو وی، نو بس د یو دپاره دلیل دا بعینه دلیل د آخر و. اوس چې ته راولګېدلې په فرق قایلې وی چې متحیز ځان ته دی متمکن ځان ته دی، نو دلیل دی د متمکن دپاره وي که د متحیز دپاره؟ نو خو نو الله تعالی چې څنګه متمکن فی مکانن نه دی نو همدقسې متحیز په حیز کې هم نه دی. نو د هغې دپاره بیا دلیل کومه دی؟ هلته خو دلیل پکار و. مکان ته ویلې څه شی دی؟ خاص. او حیز څه شی دی؟ او قانون دا دی چې انتفاع د خاص سره انتفاع د عام نه راځي. انتفاع د خاص سره څه شی نه راځي؟ ولی ممکن دغه عام دی موجود چې په ضمن د فرد آخر کې د په ضمن کې دی نه موجود، دا خاص دی نه کنه. عام دی موجود په ضمن د چا کې؟ الکه انسان عام دی او زید او بکر دا خاص دي کنه. نو په انتفاع د چا سره؟ د زید سره. په انتفاع د انسان نه راځي. ممکن د انسان دی موجود په ضمن د چا کې؟ د عام نه. په انتفاع د عام سره انتفاع د خاص راځي او په انتفاع د خاص سره انتفاع د عام. نو دی راغی جواب کې د دقه اعتراض نه چې ستا خبره ټیک ده، خو لیکن د دې دپاره ځان ته ورته جدا دلیل ویم کنه.
الله تعالی متمکن نه دی نو دغه لپاره مې درته خپل دلیل ویل. الله تعالی متحیز په حیز نه دی، دغه لپاره ځان ته مستقل دلیل درته وایم. ګوري ورته اوس واما الدلیل على عدم التحيز، هر چې دلیل دی په عدم التحيز د الله تعالی چې الله تعالی په حیز کې نه دی، فهو انه هغه دلیل دا دی لو تحيز ک الله تعالی په یو حیز کې شی او قابل د اشارت حسی شي، فاما فی الازل، نو یا به پدا په ازل کې متحیز وي، نو که په ازل کې متحیز شو نو فیلزم لازمیږي قدم د حیز د چانه طالبه. ازل تاسو یې چاته یې ازل پیژنئ. ازل عبارت دی د جمیع ازمنه و ماضیونه. ازل چاته وایي؟ څومره چې تیرې شوي زمانې دي په دې ټولو باندې اطلاق د چا کېږي؟ او یو قدیم دی. قدیم چاته وایي؟ هله قدم، یا الله تعالی قدیم دی، ازلی ذات دی، قدیم دی. نو قدیم هم دغه عبارت دی د چانه؟ ازل عبارت دی د جمیع ازمنه و ماضیونه، او قدیم دی یو ذات، معنا بس ابتدا لا بدایت له ولا نهایت له، او ابد به ځان ته اصطلاح. نو دا عبارت د جمیع ازمنه و اتیونه. الله تعالی ازلی ذات دی او الله تعالی څه دی؟ ابدی ذات. دواړو نه تعبیر مونږ او تاسو کوو لا بدایت له ولا. نو اوس وی تانه پختنه کومه کچرت الله تعالی متحیز شي فی ازل، نو په دې دوران کې قدم د حیز راځي، او قدم د حیز چې دی دا خو باطل دی. یعنی الله تعالی په داسې ځای کې نه دی چې هغه ته اشارت حسی وکړي. ولې؟ ځکه اشارت حسی محسوساتو ته کېږي، والله تعالی د قبیلې د محسوساتو نه دی. ولې نه دی؟ دلیل ته ګوره. که الله تعالی په حیز کې شي نو یا به په ازل کې په حیز کې وي، یا به په ازل کې وي، او یا به نه وي. که وو نو کوم شی چې په ازل کې وي نو هغه خو قدیم وي، نو لازم بشي قدم د حیز، او دا باطل دی ځکه حیز د عالم نه دی. او موږ مخکې ویلې چې والعالم بجمیع اجزائه حادثون، عالم سره د خپلو ټولو اجزاو څه شی دی؟ او یا به طالب کونه فی الحیز ازلی نوی حادث بی، نو بیا به الله تعالی ګرځي محل د حوادثو، ځکه دا کونه فی الحیز بدته پازل کې نه، دا به پلا یزال کې راشي. او کون د باری تعالی محل د حوادثو باطل دی. ولی؟ ځکه کوم شی چې محل د حوادثو وي نو هغه په خپل حادث وي. ورسېدی. واما الدلیل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز کچرت الله تعالی په حیز کې شي نو فاما فی الازل، نو یا بد الله تعالی په حیز کې وي، خو چرته په حیز کې وي په ازل کې. نو چې په حیز کې وي په ازل کې نو لازمیږي په دې دوران کې قدم د حیز. قدم د حیز څنګه راځي؟ حیز د قدیم کو سره دی چې موږ ویلو حیز قدیم نه دی بلکې څه شی دی؟ ځکه دا نو د عالم د عالم د ټولو اجزاو سره حادث و. او لا او یا بس شی نوی تحیز یا بس شی نوی متحیز به په ازل کې نوی، که نوی نو دا به په حیز کې وي په لا یزال کې، لا یزال کې، نو فیکون محلا للحوادث. په صورت کې به وګرځي باری تعالی محل د حوادثو، او دا دوانه شکونه څه شي دي؟ دریم ته ګوره. و ایضا دا اوس بل دلیل وی که الله تعالی لره حیز راشي نو یا به دغه حیز سره مساوي او یا به ورنه کم وي، یا به ور باندې زیات وي. الله تعالی لره حیز راشي نو یا به د حیز سره یا به ورنه کم وي، او یا به ورنه څه شي وي؟ زیات وي. او دا درې واړه شقوق باطل دي. که مساوي وي یا ناقص وي نو متناهي بشي، ختم بشي، اندازه به معلومه شي، ځکه حیز خو معلوم نه کړه، یو اندازه خو معلومه. او تناهی د صفاتو د اجسامونه ده، نو جسمیت به پکې راشي، او بیا به طالب زیات وي په خپل حیز باندې، نو بیا به تجزي قبلی، ځکه څه حصه به په حیز کې وي او څه حصه به د حیز نه څه شی وي بیرون وي، نو تقسیم به پکې راشي، متجزي بشي. او تجزي د الله تعالی چې دی دا باطله ده، ځکه دا هم د خواصو د اجسامونه ده. د خواصو د چا نه ده؟ وګوره ورته. و ایضا اما ان یساوي الحیز، ویتانه پختنه کوم دا چې ته وی الله تعالی لره حیز دی، یا به د الله تعالی د حیز سره مساوي وي یو، یا به تنه کم وي دوه، فیکون متناهیا کچر کم شي تنه یا مساوي شي، نو مساوي برابر دغه نه کم او زیات نه دی، خو بیا دې متناهي.
او چې کم دی کنو بیا د متناهی کا او یزید یا الله تعالی زیات په دغه حیز باندې نو فیکون متجزیا نو الله تعالی چې د متجزی نشه څه نشه. اوس کدل تاسو کوی چې و طالبہ مخکې خو تاسو شي نه پکړل اله نه په د چا دی وکړه مکان دی وکړه نه په د چا دی وکړه نو چې نه په د مکان دی وکړه نو تا خو نه په د چا نه دا کړي اله د جهاد خو نه دا کړي او سره د دینه چې الله تعالی څنګه متمکن په مکان نه دی نو الله تعالی په جهاد کې هم نه دی. التسلم شریف کې دا خبره موږ تاسو کړي نو چې الله تعالی په جهاد کې هم نه دی نو چیرې دلته خو نه په د جهاد نه راغلی نو دا راغی جواب کې ګوري ورته وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ هَرْكَلَّ چې الله تعالی په مکان کې نشه په چا کې نشه په مکان کې نشه نو لم يكن في جهة نو الله تعالی اوس په جهت کې هم نه دی چې مکان کې نشه نو جهت کې هم نه دی لا علو نه په جهت چا کې دی نه په جهت سفل کې ولا غیرهما او نه په جهت چا کې طالب دا ولی دا غیرهما کې چاته اشاره نه په جهت علو کې دی نه په جهت ولا غیرهما او نه غیر د چا نه د علو د سفل نه غیرهما کې اشاره دي ته معلومیږي چې جهت نورم شته یو پکې بره دی یو کته جهت یو غیر د دې دواړو نو ټول جهتونه شپږ دي فوق او تحت صحیح شو یمین او شمال څو شو څلور خلف او قدام څو شول شپږ جهتونه والله تعالی په دې یو جهت کې هم نه خدا پاجسامو کې جوړیږي ښه په اعتبار د اعضاء مخصوصه او سره لکه انسان لره اعضاء مخصوصه دي کنه سر د پښې دي مخې ته شا طرف ته وغیرہ چپ طرف ته نو دا دغه اندامونو په اعتبار باندې دا جهاد جوړیږي موږ تاسو بلته ولن تعبیر کو طالبہ فوق چاته ویلې کیږي تحت چاته ویلې کیږي د دې تعبیرونه موږ تاسو کو فوق عبارت د ما یلی الراس تبعا ما یلی فوق هغه جهت ته وي چې کوم جهت سر ته نږدې دی دا سر ته نږدې دی په اعتبار د طبیعت سره دی طبعا چې سر ته نږدې دی ته جهت ته فوق ویلې کیږي طبعا قید ورسره ځکه لګو ګوره طبعا سر بری نو تاسو ناست طبعا سر څه شی دی او کو یو سړی په سر ودرېد نو سر یې کته کو پښې بره کړلې نو سر خو ښکته راغی که نو ته به څه وایې چې فوق جهت هغه دی پښو والا لکه اوس پښو نه بره پښې بره دي سر کته دی خو دا برهوالی د پښو خو دا خو طبیعي برهوالی نه دی نو فوق چاته وایي ما یلی الرأس بل طالب تحت دی نو تحت به چاته ویلی کېږي ما یلی الرجل طبعا کوم شی چې خپو ته نږدې وي هغې ته تحت ویلی کېږي خو دې کې هم قید د چا لګو د طبعا لګو ما یلی الرجل طبعا طالب خلف چاته ویلی کېږي خلف نو ما یلی الظهر طبعا چې کوم شی ملا ته نږدې وي طبعا خو دا خبره موږ د چا روانه کړې ده د انسانانو روانه کړې ده ما یلی الرأس طبعا ته څه شی وایي بیا ما یلی الظهر طبعا ملا ته چې کوم شی نږدې وي طبعا نو هغې ته موږ او تاسو څه شی وایو دا خبره مې دلته په انسانانو کې وکړه ګوره اوس که چې ته خر په نظر درغی نو خر کې بیا فوق څه شی دی ما یلی الظهر طبعا دا بیا پکې فوق دی د خر چې کوم شی ملا ته نږدې و نو هغه به بري دا خبره د انسان ده بل طالب شمال بیا چاته ویلی کېږي ما اله ظهر شه او بل قدام دی قدام چاته وایي ما یلی الوجه طبعا چې کوم شی مخ ته طبعا نږدې وي دې ته قدام ویلی کېږي شمال یمین چاته وایي ما یلی الیمین طبعا چې کوم شی ښي لاس ته نږدې وي طبعا هغې ته څه ویلی کېږي یمین او شمال چاته ویلی کېږي ما یلی شماله کوم شی چې طبعا شمال ته نږدې وي نو هغې ته څه ویلی کېږي شمال ویلی کېږي نو دا جهات سته چې دی دا د خواصو د اجسامونه دي هغه اجسام چې مخصوص اعضا ولري نو چې دا طالبه دا د خواصو د اجسامونه شو نو چې جسمیت نفی شو دا ورسره په خپله نفی شو مخکې موږ دلیل په نفی د چا باندې ولې د جسمیت ویلې او دا شپږ واړه جهتونه چې دي نو دا خو په چا کې راځي په اجسامو کې نو چې جسمیت نفی شو نو ورسره جهت
مسله باندې تاسو پوښولای نو که څوک کوئی چې تا نه دي ذکر کړي وای ما ذکر کړي دي خدا ځان سره یاد کی طالب ادا ټکه ځان سره یاد کړي شپږ جهاتونه چې موږ او تاسو ویلې په دې شپږو جهاتونو کې بعضی جهات څه شی وی حقيقي وي لکه فوق او تحت نو دا چې دې کې تبديل ناراضي دې کې څه شي ناراضي دا حقيقي جهات دې کې تبديل ناراضي او دا سلور نور جهاتونه چې دي نو دا چې دې بدليږي په اعتبار د معتبر سره اول دو کې څنګه تبديل ناراضي ورستونو دو کې تبديل راضي اے طالب کته ولاړم سر دې براله او کته ناستم سر دې څه شي ده براله کته ولاړم په دې کته دي او کته ناستم نو په دې څه شي دي کته دي دا بدليږي نه او دا نور سلور جهاتونه چې دا بدليږي نو د بدلون کیفیت دا ده یو سړی څه چلو کا الله وزد سیناستم ټیک د سر مې بار دې په مخ کته دي خدا مې خي طرف ته دا مې چپ طرف ته دغه مې مخه ده او دا مې څه شی ده شاله او قبل فرض اوس د سراته وشو نو ګور سر مغه جهت کې دی خو مغه جهت کې دی او د ازما چې اوس مخ کې څه شی و دلته خدا یمین وکنه دا یمین اوس بدل شو کنه دلته دا شمال او دا اوس بدل شو کنه ما بالکل مخ دی خورا وګرځاو نو مخ کې مې دا قدامو اوس څه شی شو دی خو خلف شو او مخ کې مې دا څه شی او ظهر نو څه شی شوله قدام شکنه مخکې مې طالب دا یمین و نو اوس دا یمین شو یمین څه شی ګرځيږي شمال ګرځيږي او شمال یمین ګرځيږي نو معلومیږي دا چې جهتونه څه شی دي اصلي دغه دوه دي او دا نور جهتونه چې دي نو په دې کې څه شی راځي بدلون راځي ګوري ورته واذا لم يكن في مكان نو لم يكن في جهتنا هر کله چې الله تعالی په یو مکان کې نه دی نو الله تعالی په جهت کې نه دی نه په جهت د علو کې او نه د سفل کې ولا غیرهما ولی وجه تا ګوره لانها اما حدود واطراف للامكنه او نفس الامكنه باعتبار عروض الاضافه الى شيئنا اما حدود دا ویا حدود د جهت یا حدود او اطراف د مکان دي نو چې مکان نه پېښو نو اطراف په خپل نه پېښول طالبہ مکان نه پېښو نو څه شي نه پېښو دې مکان کې جسم ته اطراف ثابتېږي کنه ثابتېږي تا چې دا جسم په دې مکان کې کېنو نو تا دې جسم ته اطراف ثابت نه کړل نو چې دا دې ورته ثابت نه اصل کې جسم چې یو مکان کې وي او دا تمکن په یو مکان کې پیدا کی نو د لپاره حدود راځي د جسم ته اطراف راځي نو دا اطراف راځي دته د مکان ته په اعتبار د جسم سره نو د جسم لرم ګوري طول له عرض د عمق ته نو دکې دو جهتونه په جانب د طول کې راځي فوق او تحت او جانب د عرض کې ورلره دو جهتونه راځي یمین او شمال په جانب د عمق کې ورته څه راځي خلف او قدام دا دو راځي نو معلومه شو چې دا جهتونه په اعتبار د کون الجسمی فی مکان سره دي الکه دا جسم ته چې موږ تاسو څه ثابتو الله جهتونه ثابتونه په کوم اعتبار ثابتو چې دا جسم ته په مکان کې واخلې کنه نو چې جسم ته په مکان کې واخستنو اوس دا جسم دلته او دروي دغه فوق دغه تحت دغه یمین ده او د شمال ده وغیرہ نو لانها حدود واطراف للامكنه او دا نفس امکنه چې وې دا مذهب د فلسفه و ده دوی دا وی چې دا اطراف عین امکنه دي خو په اعتبار د عروض د اضافت او نسبت سره عروض د اضافت او نسبت دا معنی چې دو جسم دي طالب مثلا دا یو مکان عالیه کې دی او بل مکان سافله کې دی نو دې سافله تبع تحت وي په نسبت د فوق سره لکه درې چتلان دي تحت دی په نسبت د چا سره د بر سره او بر تبسوي فوق په نسبت تلان دی باندې نو د دې ابطال ته مستقل ضرورت را نه غي ځکه دوی راولګېدل تا پاس ذکر یو کو ذکر د جهات ونه لانها اما حدود واطراف ځکه دی وې دا جهات یا خو حدود او اطراف دي لکه عام علما چې وې للامکنه یا نفس امکنه دي په اعتبار د عروض د اضافت سره لکه فلسفه چې وې لا شیئنا الکه دا نفس مکان نه خو چې اضافت چاته واخلې نو د فوق اضافت کا دلاندې تواخسته د بر شي اضافت دلاندې تاخ نو برته فوق ویلې کی او دا لاندې د نسبت چا باندې ولا يجري عليه زمان او الله تعالی باندې زمانه هم نه جاری کیږي زمانه په الله تعالی باندې هم نه جاری کیږي دا بل صفت درته وای مطلب دا دی چې دا زمانہ د الله تعالی د وجود د پاره ظرف نه دی
دا زمانه د الله تعالی د وجود دپاره او ما سي والله چې څومره ممکنات دي طالبانو داغي دا څومره ممکنات چې دي ممکنات موجوده دغه د وجود دپاره زمانه ظرف ده دغه د وجود دپاره زمانه څه شي ده دی په دې زمانه کې پیدا کیږي لیکن د الله تعالی وجود زمانی نه ده زمانه کې نه ده پیدا او دا زمانه چې د طالب دا په ذات د باری تعالی باندې محیط هم نه ده زمانه په ذات د باری تعالی څه شي نه او دغه د پاره وجه څه شي د محیط ځکه نه ده په دې دلیل وای الله تعالی وای زمانی نه ده ځکه چې الله تعالی قدیم ده او زمانه ظرف د چا ده د متجددات ده په دې زمانه باندې متجدد امور اندازه کی نوی نوی امور په اندازه کی لکه دا نور نوې دی او دا زوړ دی او متجدد هغه شی ته وای هغه کې څه شی هغه څه شی کم غیر قاروزات څه شی طالبہ کم غیر قاروزات نو په دې زمانه سره به داسې اشیاء معلومیږي چې هغه امور به هم څه شي متجدد وي غیر قاروزات به لکه افعال وسوک چاته چې ماته یو ورځ کارو 200 روپۍ به درته درکم نو دا چې دی وی چې ماته یو ورځ کارو که 200 روپۍ به درکم نو د فعل څه شی دی طالب کم غیر قاروزات دی چې دا کم کار کوي کم نه غیر قاروزات ته مجتمعات الارزاق نه دی کنه نو چې کم غیر قاروزات دی د اجزا په وجود کې نه جمع کی او دا زمانه هم څه شی ده غیر قاروزات ده نو دا زمانه اعلی د پاره د معلومولو دا غفعال ده چې کم څه شی دي کم غیر قاروزات دا غفعال په څه شي معلومه و 2 غنټې 3 غنټې 4 غنټې نه دي خدا خو زمانه ده کنه نو دا عمل په دې سره اندازه کیږي نو اوس الله تعالی لا یجری علیه زمان وجه څه شی د ټکی ته ګوري لأن الزمان عبارة دی ځکه معنی چې د عبارت ته اندنا زمون په نسبت باندې عن متجدد د متجددنا يقدر به متجدد آخر چې په دې سره اندازه کولې شي متجدد آخر زمانه عبارت د یو حادث نه چې په دې سره اندازه کیږي بل حادث ته دې سمانه نه طالبه منګو تاسو اوس ویل چې افعال په چا اندازه کیږي په زمانه سره په چا سره اندازه کیږي مثال لکه قدوم الامیر و ذهاب عمرو قدوم د امیر راتل د امیر او ذهاب د عمر مثلا طالب امیر په یو ورځ راغلی دغه دراتلو ورځ مخاطب ته نه معلومه چې امیر په کوم ورځ راغلی او راغلی دی دا علم شته یقیني ده چې راغلی دی او ذهاب د عمر دا مخاطب ته معلوم وی چې الک عمر تللی دی او دا عمر په کوم ورځ تللی دی چې هغه ورځ د جمعې ده اوس دې را معلومیږي دا یو حادث ځان ته را معلومي په بل حادث باندې وی الک قدوم د امیر دا په ورځ د ذهاب د عمر شوی و ورځ د چا امیر پاغه ورځ راغلی چې په کوم ورځ عمر تللی نو دا یو حادث ته معلوم کو پچا الک وی هغه پلانې ورځ باندې چې زه ته چاري تدلی و کار شوی و لکه سی وای کنه نو تا خو یقیني معلومات دی په دې پوه چې کار شوی خو ورځ معلومه نه ده چې په کوم ورځ ده او په دې پوه چې د جمعې په ورځ مونږ چاري تدلی چاته تدلی چاري تدلی نو چې د جمعې په ورځ چاري تدلی نو اوس طالب دا یو حادث را معلومي په چا سره بل حادث سره نو دې څه شی ویل کېږي تجدد دا معنا یو زمانه یو حادث را معلومي په بل حادث نو چې دا سړی اوس مخاطب نه تپوسو کی چې متا قدم الامیر نو دی ورته یو مذهب عمرن دا قدوم د عمر دا هم په زمانه کې دی ذهاب د عمر هم په زمانه کې دی نو په دې یو جز د زمانه سره هغه بل زمانی معلوم شو چې هغه پیدا او په بل جز د زمانه کې دا کوم جز معلومو نو د اعلی د معرفت د مجهول وګرځیدا نو لنډه دا چې زمانه عند اهل سنت دا څه شی طالبہ دا یو امر متجدد دی او حادث امر دی او کم غیر قاروزات دی نو دا خدای پیدا کړی دا زمانہ په دې سره خلق افعال متجدده او حادثه را معلومي دا د زمانه د پیدائش غرض دی نو معلومه شو چې الله تعالی باندې زمانه نه جاری کی ولی الله تعالی باندې زمانه جاری شي ها که زمانه مونږ تاسو سویل چې کم د حکم کم غیر قاروزات کون الله باندې زمانه جاری شي نو په دې سره امور غیر قاره معلومي نو که خدای زمانی شي نو د خدای تعالی وجود به په زمانی سره معلوم شي
او دا زمونږ وجود به په زمانه سره معلوم دی، زمونږ هم په زمانه معلوم، د خدای تعالی وجود هم په زمانه معلوم دی. او کوم شی چې طالب په زمانه سره معلوم نو خو نقصان قبلی، زیادت قبلی، کم غیر قاروزات خلکو یک نه پلانې سره عمل شي. ولې څومره عمر یو، څومره عمر یو، د 20 کال عمر، نو په بدايت او نهایت تغي په زمانه باندې معلومیږي او د خدای تعالی بدايت او نهایت چاته الکه کله زمانی کې نو خلک به څومره اندازې د زمانی کې نو بیا بدايت په معلوم شي او نهایت په معلوم شي. الله تعالی باندې چې د زمانه راځي ګور اورته دی ویلي ان الزمان عندنا عبارت، زمانه زمنګ په نس باندې عبارت ته د متجدد نه، هغه متجدد یقدر به په دې سره اندازه کیږي متجدد اخر، په اندازه کیږي نو چې په یو متجدد اخر معلومیږي. نو په دې زمانه کم غیر قاروزات منګ او تاسو خدای تعالی را معلوم کو، الله تعالی رب بدايت او نهایت راشي او راتل د بدايت او نهایت الله تعالی را باطل ني. وعند الفلاسفه او پنځ د فلاسفو باندې دا زمانه عبارت د مقدار د حرکتنا، والله تعالی منزه عن ذلك، والله تعالی د دین منزه دی. فلاسفو زمانه عبارت د مقدار د حرکتنا، دا حرکت د فلک الافلاک دی وای، زمانه د حرکت د فلک الافلاک نه پیدا کی او په دې زمانه سره حرکت د فلک الافلاک اندازه کی، یعنی معلومیږي ور باندې چې فلک الافلاک دومره حرکت وکا. دا خبره تاسو ځان سره یاد کړئ چې دی وی چې دا عبارت ته د چانه وعند الفلاسفه پنځ د فلسفو باندې دا عبارت ته د مقدار د حرکت نه، والله تعالی باری تعالی منزه دی د دینه. د دې مقصد څه شی دی؟ د خبرې د پاره مقدمه وایو. دوی موي زمانہ کم غیر قاروزات ته د دې اجزا په زمانہ کې نه جمع کیږي او دا زمانہ د دوی پنځ باندې قدیمه ده. د قدیم معنا د لا بدایت له ولا نهایت له اسمه وي، چې کوم شی بدایت او نهایت نه لري هغه ته قدیم ویل کېږي. دلیل د دوی څه شی دی؟ بدایت ورلره نشته. ولی وای ک بدایت ور تراشي زمانہ به د یوې مبدا شروع شي او د دې مبدا نه بولاندې د زمانه عدم وي او د دې مبدا نه ورسته د زمانه وجود براشي چې مخکې عدم شو ورسته څه شی شو وجود. نو دې کې خصوص شی راغی طالب قبلیت راغی او قبلیت لا توجد مع البعدیه. یو په دې قائل دي چې دا شی قدیم دی، حدیث کو نه دی کنه ستانه را شروع کړل خو څه شی پکې راغی، قبلیت بعدیت پکې راغی، د دې نوړان او د دې نورستواله وړاندېواله پکې راغی او هر قبلیت لا توجد مع البعدیت. زمانی وینو زمانه به بیرته ثابت شي، نو موږ فرض کړی و عدم د زمانه او زمانه مو بیرته ثابت کړه. دا لنګ زمانی لره وې دی وې نهایت هم نشته، نو چې زمانه لره نهایت نشته ولی ک نهایت ورته راشي په یو حد باندې بس شي ختم شي، نو دا هغه حد نه ورستو عدم د زمانی وي او دا غځای کې به قبلیت راشي، قبلیت لا توجد مع البعدیه او دا هم په زمانه کې وي. نو بنا په دغه اساس باندې چې دی وای زمانہ منګه فرض کړي وسه شي قدیمه او بغرضیږي څه شي او بغرضیږي څه شي. الله تعالی د دینه منزه دی. ګوري ورته وعند الفلاسفه پنځ د فلسفو باندې دا عبارت د مقدار د حرکت نه او الله تعالی باری تعالی چې د منزه عن ذالک د دینه څه شي د منزه دی. وعلم پویشن ما ذکره فی التنزیحات بعضه یغنی عن البعض. غرض د دوست په دې سره د پدې اعتراض د معترض ده. معترض وی ماتن چې صفات سلبیه ذکر کړه نو ذکر د بعضو صفات سلبیه او دا مستدرک دی. ولی ځکه د بعضو ذکر څه شی دی راوړی دی کنه، نو دا ذکر د بعضو چې دی څه شی دی استغنا کی د بعضو نه. لکه مثلا مخکې موږ تاسو ولا متبعض ولا متجز ولا مترکب انت ټول تیر شو، نو دلته به یو ذکر کړو د غدري وانو د پارس ضرورت یو کافی نو چې ذکر ک په دې سره دا ټول چې دی نه پکېدل. دارنګ بل ذکر ویل الله تعالی فرمایي لیس بعارضن او دغه نورست بیا ذکر کې الله تعالی محدود نه دی معدود نه دی. نو د دې محدود او معدود ذکر کول څه شی دی؟ دا مستدرک. ولی چې عارض د ذکر کنو دا ور سره خپل څه شی کیږي نه پکېږي ور سره، نو دا چې تعادل تر وړي دي نو دا لغو او مستدرک. نو دا راغه جواب کوي. خلاصه د جواب دادا وې پوښه هغه چې ذکر کړی دي ماتن په تنزیحاتو کې مراد د تنزیحاتو نه څه شي دي؟ صفات سلبیه دي. مخکې مونږ ویلو چې صفات سلبیه او ته تنزیحات وایي. نو بعضی صفات سلبیه دا بے پروايي کوي د ذکر د بعضو نه. وعلم ان ما ذکره فی التنزیحات بعضه یغنی عن
بعضی دې ذکر کړنو دا به پروايي کی د بعضو نش دا بعضی به نه ذکر کولای والا انه حاول التفصيل والتوضيح مگر دومره خبره ده چې دا کار د وکه نو مقصود په د کې تفصیل او توضیح ده ازاء لحق الواجب فی باب التنزیه سره د دینه چې د یو ذکر د بل د پاره مستغنی ده او دا کارو کې مقصود په دې کې څه شی ده الا تفصیل ده د پاره د څه شي د پاره د قضا د حق د واجب تعالی په باب د تنزیه کې چې په باب د تنزیه کې د الله تعالی حق پوره شي وردا على المشبهه والمجسمه وسائر فرق الضلال والطغيان او بل مقصود پدې کې رد په چا باندې په نور په فرقو د مشبهه باندې او نور فرقو د چا باندې د ضلال او د مجسمه باندې اهل الطغيان بأبلغ وجه واوكده فلم يبال بتكرير الالفاظ المترادفه والتصريح بما علم بطريق الالتزام نو د پروا و نه کړله چې هغه الفاظ راوړل چې کوم الفاظ شي دي مترادف دي هغه ذکر کړل سره او د څه شی و نه کړله پروا و نه کړله په تصریح باندې بما علم بطريق الالتزام کې ځینې صفاتونه د سیو چې د بل ته معلومه ده په طریقې د التزام سره نو دا پروا و نه کړله دای چې د هم ور سره ذکر کړل په دې چې ان شاء الله تاسو پوښ ولې ثم ان مبنى التنزيه مع ما ذكرت على انها تنافي وجوب الوجوب بس دې